رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. موبایل کې چا میسج باندې سوال را لېږلی دی. سوال دا را لېږلی دی چې تاسو په سیاسي میدان کې د چا ملګري یې؟ نو پته نه لګي چې دا سوال هغه څنګه کړی دی، په ښه نیت یې کړی دی که په بد نیت یې کړی دی، اوس په دې نه پوهېږم. خو خیر سوال دی، نو اوس موږ یې څه کوو؟ خو سوال یې کړی دی. یو سړی وایي په کوهي کې منګک پرېوت څه ورسره وکړمه که نه؟ نو اوس که هغه ښه کړي کړي بد یې کړي رښتیا یې ویلي که دروغ یې ویلي. نو ماله په دې سوال لږه حیرانتیا غوندې راغله چې یاره د دې سوال خو اول ضرورت نه، خو ښځه خیر دی. مولوي صاحب موږ یې څه کوو؟ خو سوال دی، جواب یې پکار دی که نه؟ نو جواب یې واورئ، زما خبر ذهن کې کښېنوئ. مونږ ته علماء دیوبند وایي. نو مونږ خو عالمان نه یو په خپله، خو لکه د علماء دیوبند ملګري یو، نو دغې لار باندې روان یو. او د علماء دیوبند په هغه زمانه کې د تقسیم نه مخکې یو جماعت جوړ شو، جمعیت العلماء هند، او د هغې مشران زمونږ د دیوبند عالمانو. پاکستان جوړ شو، سن 47 کې تقسیم وشو، پارټیشن وشو، پاکستان جوړ شو. نو په پاکستان کې عالمانو پارټي جوړه کړه، جمعیت العلماء اسلام. چې موږ ځان ته علماء دیوبند وایو، نو موږ به خامخا د جمعیت العلماء اسلام په پلیټفارم باندې ولاړ یو. اوس که موږ په دې کې ښکاره منډه نه وو، او جدا خبره ده. سن 88 پورې وریږه که نه خبره، سن 88 پورې مونږ الحمدلله د خپل طاقت مناسب منډې ترړې پکې کړي دي. کاکاجي حضرت محتمم صاحب نور الله مرقده هغه الیکشن ته ولاړو په سن 88 کې، او په هغې کې مونږ د خپل طاقت مناسب 200 روپۍ هم لګولي دي. مولوي صاحب ته یاد دي، د طالبو، او د خپل مناسب د یو ځای نه بل ځای ته هم تلي یو. د سن 88 د الیکشن نه وروستو بیا چې د حضرت محتمم صاحب د ممبرۍ هغه ورځې ختمې شوې، د هغې نه وروستو بیا زه په دې سیاسي امورو کې ظاهر چېرته په سټیج باندې نه یم راغلی. نو د هغې وجه دا ده چې زه ځان د دغې میدان داسې اهل نه ګڼم، دغه اهلیت راکې نشته. او بله دا ده چې کم خلک د دې لکه په یونین کونسل کې او بیا یونین کونسل پسې تحصیلي او تاسې هغې چې کوم مشران او د هغې چې کوم رهبرانو، نو هغې موږ ته خط نه دی رالېږلی، نو موږ به څنګه لاړ شو؟ نو دې سوال کې ملګري دا هم لیکلي دي چې اوس تاسو د چا تابعداري کوئ؟ اوس موږ د چا تابعداري کوو؟ په وړه پیمانه باندې چې په دې نږدې سطحه باندې دي، نږدې علاقه باندې دي. نو په دې علاقه کې زمونږ د جمعیت العلماء اسلام مشر هغه حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دی. هغه ممبر هم پاتې شوی دی 10 کاله، د یو مدرسې محتمم هم دی، او د شیخ الحدیث هم دی، او اوس هم په سیاسي میدان کې د هغه څه کردار شته. خبره باندې پوه شوئ؟ اوس که زما په سیاسي میدان کې کردار نشته، نو داسې فرض نه ده چې زما د خامخا په سیاسي میدان کې کرداري. ما تاسو ته وایي چې زه د دغې ځان اهل نه ګڼم، ما کې دغه استعداد نشته، دغه قوت چې کوم دی نو نشته. نو چې کله مولانا محمد قاسم صاحب هغه د دې علاقې د سیاسي بنیاد باندې مشر، د علم په لحاظ هم دی، خو خبره د سیاست ده، نورې خبرې پرېږده چې د مدرسې محتمم دی، به ټیک ده، ډېره ښه خبره ده، هغه زیات یو خدمت دی. شیخ الحدیث دی، هغه زیات یو خدمت دی، دا ډېره لویه خبره ده. خو چونکې سیاسي میدان کې د ټولو نه مشر عالم او زیات خدمت والا هغه څوک دی؟ مولانا محمد قاسم صاحب. که تاسو یې نه پېژنئ، په دې شیرګل کې یو ملا دی، کوم ځای کې دی؟ شیرګل کې کور دی. په خبره پوه شئ، دلته هم یو کور و، هغه ما واغس مې ځه خدای دې بیا خو نه پاتې شیرګل کې، دلته څه کې
پټې اوس هم دلته شته ښه پټې موږ سره په یو پوله باندې دی خو اوس مستقل شیرګل کې چې کوم دی نو اوسېږي نو موږ د سیاسي میدان کې بعد د مولانا محمد قاسم صاحب ملګرتیا او تابعداري کوو ملګرتیا یوازې نه هغه پسې به ځو ولې هغه نیغ په نیغه روان دی په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې مولانا فضل الرحمن صاحب زما ملګری پاتې شوی دی ما سره 2 کاله په یو طالبان ډوډۍ خوړلې ده خبره باندې پوه شوې خو غالبا چې اوس به ما نه پېژني ځکه چې زه او بس هغه دغه خبره مولا ته چا بلا د بار مولا د جومات نه وته بلا جومات ته نه راتله مولا د بلا نه نو خبر نو اوس موږ سیاسي میدان ته تللي خیال کې به راځي نو دا خبره یاد ذهن کې کېنوئ دا اوس پته لګي دا سوال په کوم بنیاد باندې شوی دی خو زما چې څونه خیال دی دا یو ځل ما ویلي زه خو دغسې مولوي صاحب عجیبه غوندې ستا ته معلوم یم د پخوا نه ازاد طبیعته سړی یم او داسې مزاح هم کوم ما یو ځل چا تپوس وکړو وی ته دغه دغه څه پروګرام نو هغې له ویلا نړې موږ پیپل پارټۍ کې یو زه خو نو ګوره چې دا خبره هغه زړه ته اچول چې رښتیا په پیپل پارټۍ کې دی که څنګه نو پیپل پارټۍ کې نه یو خبره پوه شو هغه پارټي ده ټیک ده هغه هم د خلکو پارټي ده نیشنل هم د خلکو پارټي ده او مسلم لیگ هم د خلکو پارټي ده او بل یو کچره پارټي چې کوم دی نو پی ټي آی هم ده خیال کې مراله خو د ټولو نه بهترینه پارټي د ټولو نه اعلی پارټي چې د هغې اقتدا ضروري او لازمي ده هغه جمعیت العلماء هند دي پاکستان جمعیت العلماء اسلام دي جمعیت العلماء اسلام دا زموږ د جمعیت علما دا زموږ مشران دي دی پسې به موږ ځو او موږ فخر په دې کوو چې الحمدلله موږ په حقاني علماو پسې روان یو موږ د هغه علماو لمن راټینګه کړې ده چې دقه به موږ انشاءالله جنت ته بوځي دا به موږ د جهنم نه بچ کوي د هغوی دا اتباع او دا تابعداري خبره پوه شوې بلکې زه خو یو فخریه انداز باندې خبره کوم تحدیث بالنعمت باندې کوم چې الحمدلله زمونږ ربط د تبلیغ سره هم دی الحمدلله زمونږ ربط د تصوف سره هم دی الحمدلله زمونږ ربط د مذهبي سیاست سره د جمعیت العلماء اسلام د پلیټ فارم په بنیاد باندې هم دی خبره باندې پوه شوې او زمونږ ربط الحمدلله ثم الحمدلله د مدرسو سره هم دی الف ب چې کوم دی په مدرسه کې خلکو ته ښایو او هر ځای کې مو دا کوششي نو دا دغه سوال جواب دی پوه شوې پې نو ختم شي د خدای بندګانو مونږ چې دغه علماو ملګرتیا ونه کړو چا به کوو شرابیانو ملګرتیا به کوو د بدکرداره خلکو ملګرتیا به کوو یو سړی متشرع دی جامې د سنت مطابق دي سر د سنت مطابق دی مخ د سنت مطابق دی عمر په دین کې تیر شو په علم کې په زده کولو کې او بل ته په ویلو کې نو چې دغه عالم ښه سړی نه دا به څوک ښه سړی یار عمران خان به ښه سړی دغه چیپړ به ښه سړی اوس نور اپریشن را باندې ستلی کې خو نه هغه به ښه سړی نه وي دغه عالم به ښه سړی د عالم چې هر څنګه هم دی که نه نو دا د عامو مسلمانانو نه بهتر دی عام مسلمان چې ښه خلک دي د هغې نه د عالم بهتر دی نو چې موږ د عالم ملګرتیا په دې محراب کې زه مخکې ولاړ یم او تاسو راپسې ولاړ یې ستاسو یقین دی که نه چې د ملا به اودس کړی که نه او دا مو یقین دی چې دا کپړې پاکې دي پلیتې نه دي که نه او دا مو یقین دی چې خدای ته ولاړ دی که نه بوت ته ولاړ دی نو چې دلته په دې ځای کې په دې مانځه کې یو سړی په یو عالم اعتماد کوي نو په دغه غټ امامت کې دې په ولې اعتماد نه کوي امامت کبرا کې دې په ولې اعتماد نه کوي الله دې موږ دغه علماو په صف کې پاسي الله دې موږ دغه علماو ملګرتیا نصیب کړي دا دعا غواړي ګوره د الله پاک نه خدای خاتمه مې بالخیر کې دې علماو حقانی علماو ملګرتیا مې نصیب کړي الله دې موږ ته نصیب کړي